د قربانی حکم چې کوم مسلمان مالدار وي، عاقل وي، بالغ وي، آزاد وي، هغه ته متوجه کیږي. نو سبا ورځ دا به هر مالدار مسلمان د قربانی دا حکم د الله طرفه چې کوم ته متوجه کیږي دا پورا کوي. نو پاره کې مسائل شروع. نو یو مسله دام ده چې کله کله کور کې پلار مشر وي نو دا قربانی پلار کوي. خدا په هغه صورت کې دا چې دا پلار د بچی ټول د پلار کاروبار ته ناست وي، بچی ټول د پلار کاروبار ته ناست وي، خپل ذاتی کاروبار نه وي. نو په هغه صورت کې صرف پلار قربانی کولی شي، بچو باندې قربانی نشتا. کچری دا پلار ورته تنخواه مقرر کړی دی بچوله او هغه تنخواه نه دی بچت دونه پیدا کړی وي چې هغه نصاب د قربانی ترسي، مطلب 55,000 نقد روپو ترسي او د ځان ته بیلی جمع کړی وي یا سونه چاندي ور سره وي، نو بیا په دې باندې هم سکیږي قربانی واجب کیږي. خو کله کله داسې کیږي چې پلار وفات شي او زامن پاتې شي، نو بیا زامن دی د پر سو حکم دی، پلار شتنه وفات دی نو زامنو ته کاروبار پاتې دی د پر به حکم دی. نو علما فرمای چې دا پلار د مال به وکتل شي. کچری په میراث کې د هر بچی 55,000 روپے د اوس وخت د یا 52 تولې چاندي د اوس وخت مطابق دون نصاب ته خبره رسی د هر بچی په حصہ کې، نو بیا په هر بچی باندې بیل بیل قربانی واجب ده، په هر بچی باندې بیل بیل قربانی واجب ده. یو مسله دا ډیره عجیب مسله ده، یو سړی د پاغه باندې قربانی واجب نه ده، دا الله طرفه معاف ده، دا الله طرفه غریب ده، قربانی په واجب نه ده. خودوی ز قربانی کوم د سروې واخستو یا حصہ متعین کا قربانی ده پاره اختر شپه پیراغه یا په دې درې ورځو کې لکه د اختر لسمه ذل حجه یو لسمه او دولسمه ذل حجه، نو په دې درې ورځو کې دی الله مالدار کو، الله رب العزت دا غریب سړی مال مخکې په قربانی واجب نه و، خو قربانی د پر د حصہ نیولې و او اوس دې درې ورځې کې دی بیا الله مالدار کو، نو د پر بیا د دوه قربانی حکم ده. یو په خپل ځان خپل اړولې ده او د دویمه د مالداري نه بده ادا کوي، یو د غریبي او دویمه د مالداري. اے غریبي کې الله معاف کړو، خود خپل ځان مخې تا کو چې زه قرباني کوم، نو د باندې څه شی شو ډبل قرباني دی. بیا لازم النفل بالشروع، چې کله یو سړی په نفل ولاړ نه وي کنه نو نفل د باندې واجب نه دی، خو چې کله نیت یو تړلو به سلام سر خولو نو دغه نفل په د باندې قرض پاتې شو، دا قرض به ادا کوي. نو دغه شانته غریب سړی د قربانی یو حصہ متعین کړی دا، نو مالدار شو په دې درې ورځو کې، نو دویمه قربانی به هم دی کوي. او دغه شانته د غریب سړی موافق دا مسلم ده چې کله یو غریب سړی
د قربانی د پاره ساروی والی او دغه ساروی رخص لاړو نو دته ندی پکار چې بل ساروی والی بل ساروی اخستل د باندې نشتا خدای بیا لاړو بل ساروی واخست چې قربانی کوم خو چې بیا هم قربانی د پر ساروی واغستو او دا بل اولنې ساروی الله پیدا کو نو دواړه به ذبح کوي بیا دواړه بلاله او کمالدار سړی سره داسې وشي مالدار سړی یو ساروی اخسته دی او دا تینا رخص نو د باندې لازم دی چې دې سو کې بل ساروی به اخلي خامخا به ځکه چې د واجب په پاتې دي او غریب سړی باندې لازم نه دی خو مسله ته لګه جدا ده بیا کدا ساروی بیا پیدا شو نو غریب سړی به دواړه لالی او بل اخسته وي دی غریب ساروی رخص غریب ته بیا حکم متوجه چې بل مالا خود بیا واخستو او بیا ساروی پیدا شو نو دواړه بالالی او مالدار سړی ساروی غیب شي رخص شي نو دیو خامخا بللی دیو بل ساروی خامخالی او که پیدا شو دا ولنې ساروی نو بیا ورته غریب ته دا حکم دی چې دواړه بلالی او د مالدار ته دا حکم دی چې په دې دوړو کې کم یو خوخ یا دی حلال کې او بل دی خرڅ کی ما د مسائل بیانولو یو سړی پکې आवाज راکوي غریب تباه دی غریب تباه نه دی نو غریب خپل ځان الکه د الله حکم درته متوجه دی چې مکه ونه ولې کې ها یو ځل الله رب العزت مثال سروي اخوا دې خو شو درنه بیا م الله معاف کړي نو چې بیا وسوس پدې وینو الله اکبر د قربانی سروي ذبح کې پدې کې بچي وروته د قربانی سروي د ذبح کو بچي پکې وروته نو داغي حکم دا دی چې چاړه په دې بچی مراته راکی خدا بچی کوم غوخه دا به دا او کسان چې کم پکې شریک وي یا دو کسان یا درې یا پنځه یا و نو دی به نه خوري بلکې دا به صدقه کوي نور قربانی کی او قربانی ټول نه زیاته بهتره په هغه سروي د چې په کور کې د ساتلې وي کور کې د ساتلې وي پالنه دي کړې وي هغه سره محبت ډیر زیات دی هغه سړی پاغه زرنه کې اجدا لال کې دا سیده کنه دا نو په دې سروي ډیر زیات اجر او ثواب او دی وجنه علما وایي چې تاسو کله قرباني کوي نو سروي لګ مخ نه علي په کور کې پالنه کوي چې لګ ور سره محبت پیدا کیږي زمونږ استاد خلک بس الله دې رحم وکي د اختر پشپې اخلي د اختر په شپه چلته خدمت یې او خزم ورته کور کې دا وی چې ګوره پام کو ګوره د اختر شپې نه وړاندې ګوره را نه والی د اختر شپې نه وړاندې دار نه والی یو بادشاہ اعلان وکړ دوه لینونه جوړ کړی یو بادشاہ اعلان یو کو چې کم خلک د خزو نه ویریږي په دلن کې دی ودرېږي او چې کم خلک نه ویریږي په دلن کې دی ودرېږي نو چې کم صف نه ویلو چې په دلن کې به ودرېږي پاک ډیر زیات کسانو در د خزو نه ویریده او په بلن کې یو کس ولاړو چې خزینه نه یریدو بادشاہ ورته وی چې ته نه یریږي خزینه نه چې دا خزې راته ویلو چې په دلن کې به ودرېږي نو خدای دې رحم وکړي نو خیر دونه یره نه ده پکار او پیغمبر علی السلام فرمایي چې کم شریف سړی وي او ډیر عزت والا سړی وي دې په کور کې کمزوري په کور کې با کمزوري وي او رزیل سړی دا په کور کې څه شي وي په خزه باندې بدمعشانه کوي رزیل سړی سي په خزه ته تکلیف ور کوي او زنانو تم پکار دي چې د خواندانو خیال وساتي او په دې مسله کې
حد نه تجاوز نه دی پکار بلکې زنانو ته پکار دی چې خپل خاوندانو ته ووایي چې څاروي په وخت راواله چې په دې ثواب کې موږ سره भरपूर شریک شو چې دې خیال کو ها او د دې ساتنه کو دې ته وانډه منډه جوړ کو په خپل لاسونو او بیا کله قرباني ځکه چې همدغه څاروي و قیامت په ورځ د دې سینګ د دې ویخته د دې نوکان دا په تل د میزان کې تا چولې کیږي او د دې ثواب به تا لیکل کیږي عمل نامه کې نو که څه خدمت یو کې نو څه چلو دا سیده کنه دا خدمت کول پکار دی کنه نو دې خوندانو تم پکار دی چې سیو کې د دې خبره خیال اوساتي او خدمت یو کې داسې ساروی چې هغه بچی نه وروړي شنډ ساروی شنډ او وخت یې وته وي نو په دې قرباني کیږي قرباني پې کیږي یو کس سره پیسې نشته او د قرباني ساروی اخلي او سوداګر ته وي چې سوداګر کاکا دا ساروی راکا او پیسې را سره نشته اختر نه پس به درکم نو اخسته شي قرباني پې کیږي بعض خلکو دا مسله مشوره کړې ده چې د قرض په ساری باندې قرباني نه کیږي دا مسله د سوداګر د تډیره بیانې چې پیسې ته نه نغدي د جیب ته واچو سوداګر د قرض په کاته باندې قرباني نه کیږي او قرباني پې کیږي ها چې چا نه په قرض پیسې در سره نه وي خو بیا داسې نه چې بس اومیوالو څه شی قربانی می موکا او سوداګر می موالو نو ګورې دا سوچونه کې قربانی بازان تاسو دنیا کې ټول ثواب نه بس شي محروم بشي د دې خبرو ډیر خیال ساتل پکار قربانی ساروي کپستر غ باندې وډون شي یا د درې مه حصے د دې نظر لاړ شي نو بیا به قرباني نه کیږي او دغه شانته د دې لکه درې مه حصہ یا د دې نه زیاته لکه کټشي بیا به قرباني نه کیږي غوا میخه دا غټ ساروي کې چې دوه تیونه کار پری دی مثال خشک شي په نه ور کوي نو په دې قرباني نه کیږي او په چيله او ګډه کې چې یو ته چې کم ده خراب شي نو بیا په قرباني نه کیږي دغه شانتي یو ساروي د پخپه باندې ګډ کچره په دې خپه باندې سلور خپو کې یو خپه باندې ګډ شوی دی خو تک په کول شي مطلب سهاره په اخستېش نو بیا په قرباني کیږي او که بالکل سهاره په نسی اخسته خپل بالکل لګول نشي نو بیا په قرباني نه کیږي د دې خبرو ګور ډېر خیال ساتي کله کله سړی قرباني د پر سروي والي او پیسې په ور کې او بیا په قرباني نه کیږي نو بیا ډېر تاوان انسان ته ورسي او غاخونو ته قتل پکار دی خود یو خدا سي چې پیدایشي غاخونه نیوي شوی او عمر پوره وي نو بیا په قرباني کیږي او که غاخونه شي وي او درې مه حصے مات شي وي درې مه حصے مات شي وي د نه زیات نو بیا په قرباني نه کیږي او داسې ساروي چې غوږی کټ شوی وي او یا چې کم د پیدایشي غوږی نه وي نو په دې ساروي قرباني نه کیږي د دې خیال کوئ او یا یو ساروي داسې دی چې داغه خکرونه ذاتی نه وي واړه واړه چرته ته په دې قرباني کیږي خو کچره خکري مات شوی وي او مات شوی دی حتی رسیدلې وي چې داغه اثر لاندې دماغ ته رسیدلې وي نو بیا په قرباني نه کیږي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد